د ایران او اسرائیل ترمنځ چې کم جنگ شروع دی، کله اسرائیل په ایران باندې مزایل راولي او کله ایران په اسرائیل باندې مزایل ولي. دغه جنگ اوس دومره تیز شولو چې د ایران ارمی چیف هم پکې مړ شولو. زه حیران دا یم چې دوی سره دغه عجیبه غوندې پالیسي ده چې د دوی ارمی چیف هم پکې سر وخوړلو. بیا به دغه منځ کې دوه درې داسې حقیقتونه دي چې د هغې نه سترګې نه پټېږي. که نن تاسو د حقیقت نه سترګې پټې کوئ، سبا به دغه حقیقت منئ. دا دی چې دغه جنگ ماسټر مایند څوک ته چاته پیدا ده. دغه جنگ ماسټر مایند امریکا ده. د هغې راوړی دی ایران ته دغه جنگ، ځکه چې ایران ته امریکا وایي چې زما غلامي ومنه او ایران ورته وایي چې زه ستا غلامي د سر هم نه منمه. نو اوس امریکا لګیا ده د اسرائیلو سره مدد کوي چې تر څو ایران ته نقصان ورسوي او دغه شرطونو منلو ته یې تیاره کړي. دویمه خبره دا خلک وایي چې پاکستان د ایران سره ولاړ دی او ایران ته مدد ورکوي، مزایل وله ورکوي او پلانې. دا هم دروغ دی، ځکه چې د امریکې غلام پاکستان دا ځای نه ما دا بي بي سي یو څو ورځې مخکې رپورټ جوړ کړی دی چې دغه غلام ملک دی، دا د امریکې غلام دی. نو دا څنګه د ایران سره ودرېدی شي چې امریکا نه غواړي چې یاره پاکستان د ایران سره ودرېږي، نو بیا پاکستان څنګه د ایران سره ودرېدی شي. زه به یو مثال درکړم چې یو څو ورځې وړاندې دوی د 14 امریکایانو قاتل نیولی او بیا منیر د امریکې سیکرټري ته رینګ کړی و چې خواست وکړه ټرمپ ته چې موږ تاسو له دغه کس درکوو. نو چې د یو ملک آرمی چیف دومره چیپ لاړ شي چې هغه دغه ځای یو کس ته رینګ کوي چې یاره ته ټرمپ ته خواست وکړه چې موږ تاسو له دغه کس درکوو، نو دومره چاپلوسۍ ته هېڅ ضرورت نشته. دا هغه حقیقتونه دي چې د دې نه بالکل سترګې نه پټېږي.